او یو ته د رحمان ډله وي. اولئک حزب الله او الا ان حزب الله هم الغالبون. یو د الله والا ډله ده او هغه غالبه ده. او اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. کوم چې د شیطان ډله ده هغه د شیطان ډله دا ناکامیابه ده. دنیا کې کله چې ابتدا وشوله نو دوه ډلې یو بل ته مخامخ شوي، یو آدم علیه السلام او د هغه مقابله کې شیطان. آدم علیه السلام الله پاک د یو خاص ونې د خوراک نه منع کړي چې دا به نه خوري، وی منع شه. شیطان وغولو چې ته دا وخوره. نو یوه غلطي آدم علیه السلام وکړه، او د دې نه مخکې آدم علیه السلام چې پیدا شو د آدم علیه السلام د پیدایش په وخت کې شیطان غلطي کړو. اوس غلطیانې د دواړو نشي دي، خو د غلطۍ نوعیت چې کوم دی را بدل دی. شیطان ته الله رب العزت فرمایل چې ولې دې زما دې بنده ته سجده ونه کړه؟ هغه د مخکې نه دلیل بازي شروع کړه. انا خیر منه، زه د ده نه غوره یم. خلقتنی من نار، تا زه د اور نه پیدا کړی یم. خلقته من طین، او دی د خټې نه پیدا کړلی، او اور د خټې نه غوره دی. ځکه چې اور په پورته ځي او خټه په کتې ته ځي. کوم شي چې په کتې ته پستۍ طرف ته روان هغه کمزوري، کوم شي چې په پورته اوچتېږي هغه کامیاب او غالب وي. لہذا زه غالب یم. دلیل عقلي پیش کړه هغې دپاره. هغې نه وروستو څه زمانه وروستو الله پاک الله رب العزت شیطان ته دا وفرمایله فخرج منها فانک رجیم، دې ځای نه وځه ځکه ته مردود یې. څه وخت وروستو شیطان د آدم علیه السلام په ذهن کې د دې ونې د خوراک دپاره قسمه قسم خبرې واچولې. په قرآن کې د تفصیل سره ذکر دي. آدم علیه السلام د دغه ونې نه خوراک وکړو. الله رب العزت فرمایل ولې دې وخوړله؟ دا ونه دې ولې وخوړه؟ آدم علیه السلام چپ شو، او داسې چپ شو چې روایت کې راځي چې آدم علیه السلام 40 کالو پورې صرف ژړلی، صرف یې ژړا کوله او نور یې څه هم نه ویل. اوس دا ګورئ د دغه ځای نه دا دوه ډلې شروع شولې. یوه ډله دا وه چې هغې د الله سره مقابله شروع کړه، دلیل بازي شروع کړله. او دویمه ډله چې کوم هغه دا وه چې هغه کله الله ورته وفرمایل چې ولې دې وکړو، هغه سره د ژړا نه سوا نور څه شی هم. تاسو به کتلي ماشوم خپل تمام مسایل په ژړا باندې حل کوي. ځکه زموږ مشایخ فرمایي چې تاسو که چېرته خپل مسایل حل کول غواړئ نو د ماشوم نه یې زده کوئ، او که چېرته تاسو الله رضا کول غواړئ نو دا طریقه د خپلې ښځې نه یې زده کوئ. اوس به ته وایي چې بھئی د ښځې نه زه څنګه د الله د رضا کولو طریقه یې زده کړم؟ نو ګورئ سړی همیشه دپاره دی جابره دی، د خپل حکم چلی دی. چې د کومې خبرې اراده وکړي دی راشي کور کې ووایي ښځې دا کار وکړه، وایي که نه وایي؟ وکړه دا کار. هغه وایي کومی؟ یو که جنګ یې او که جګړه یې، خو دی دا خپله خبره چې کوم دی دا بناوی دا نه پرېږدي. د دې په مقابله کې تاسو زنانه ته ګورئ چې زنانه چې کله خپل خاوند باندې څه خبره کول غواړي هغه د هغې دپاره بهانې ګوري، پوینټونه وله ګوري او حالات د هغې دپاره سازګار کوي. نو خاوند موډ ته به ګوري چې د دا موډ څنګه دی، بیا وختونه ګوري چې دا وختونه کوم دي چې په دغه وختونو کې زه خپل خاوند چې کوم دی دی زه راونیسم او د منځ خپل دا خبره منع وکړم. نو دا چې بیا کومه خبره وکړي خدای دې کې پرې کې د مور او پلار هم ځي، خدای بیا هم دغه د ښځې خبره مني. خاوند خبره په جګړه کېږي او د ښځې خبره چې کوم ده دا په حیله او په بهانې سره جوړېږي.
عزتمندو یو سړی خپل رب رضا کول غواړي د زنانه نه دی چلیزه کی د هغې دپاره د وختونه ولټئ د هغې دپاره د حالات ولټئ چې کوم وختونو کې زما د رب رحمت زیات په جوش باندې دی په کوم وختونو کې زما رب زیات رضا کیږي ګوره زمانه ټوله یوه ده حالات ټول یو دي به تاسو په مثال سره پوه کړم یو سړی د مثال په طور باندې هغه کور کې مونځ کوي نو څو اجر ورته میلاویږي د یو مونځ یو اجر دی دغه مونځ دی چې راشي جومات کې وکړي نو یو مونځ په 25 یا په 27 اوس دغه مونځ چې کور کې کوو نو بیا هم دغه او که اوس دی جومات کې کوي نو بیا هم هغه مونځ دی په دې کې څه اضافه نه ده راغلی خو د ځای سره د دغه مونځ دا ویلیو چې کوم ده د هغې هغه دغه چې کوم دی هغه بړاو شو 25 یا 27 ته ورسېد تر دې پورې یو سړی په بیت الله کې مونځ وکړي د 1 لاک مونځونه ثواب دی او که یو سړی مثال په طور باندې په مسجد نبوي کې مونځ وکړي په 50,000 مونځونه ثواب میلاویږي اوس دغه مونځ دی کوم کته کېدل بره کېدل رکوع سجده قیام قرات دا چې کوم په کور کې کېږي دا په مسجد نبوي کې هم کېږي د وختونو سره او د مقامونو سره د شیزو ریټ او ویلیو چې کوم د را زیاتېږي دغه شانې تاسو اندازه ولګوئ یو سړی دی هغه بار غلا کوي غلا نو غلا خو بد کار دی که نه خو چې دا غلا د په جومات کې وکړه نو ډبل سزا شوله که نه شوله بیا تاسو اندازه ولګوئ چې یو سړی دی مثال په طور باندې هغه بدکاره دی یو سړی په کور کې بدکاری کوي یو سړی په جومات کې کوي نو د دې جومات د سزا چې کوم ده دا به غټئ دغه شانې الله پاک په دنیا کې وختونه مقرر کړي یو سړی په رمضان المبارک کې اوس وخت دی ځای هم بدل نه دغه کور کې د مونځ کوي یو مونځ په څو دی او یا منې دی په څو منې دی یو مونځ نفلي مونځ چې کوم دی یو نفلي عبادت هغه په اویاو باندې او که یو سړی په دې رمضان المبارک کې د خدای نافرمانی وکړله نو دغه شانې د سزا هم ډېره ده عزتمندو دا اوس چې موږ په دې موجوده کومې میاشته کې یو دې ته د محرم میاشت ویلی کېږي څه دا د محرم میاشت ده او په دې محرم میاشتې نه زموږ د اسلامي کال ابتدا کېږي موږ ورته د حسنینو میاشت وایو اسلامي میاشت هغې ته موږ د حسنینو میاشت وایو دا د محرم میاشت چې کوم ده دا د ابتدایي نه د برکتونو ډکه ده لکه د دې آدم علیه السلام دا توبه 40 کاله وروسته چې قبوله شوله پسې چې قبوله شوله د دې میاشتې په 10 تاریخ باندې د هغه دعا قبوله شو برکت شو که نه شو بیا تاسو اندازه ولګوئ چې نوح علیه السلام تمام انسانیت تمام حیوانیت ته چې نجات میلاو شوی دی هغه په دې ورځ باندې په دې میاشته کې یو ورځ ده په هغې باندې ورته نجات میلاو شوی دی خوشحالۍ خبره ده ځکه چې نوح علیه السلام د هغه قوم چې غر کېده نو نوح علیه السلام د هغه سره چې څومره حیوانات و هغه ټولو ته په دې میاشته کې نجات میلاو شوی نو د خوشحالۍ خبره ده که د خفګان ده یونس علیه السلام ته نجات په دې میاشته کې میلاو شو دغه شان ابراهیم علیه السلام ته نجات په دې میاشته کې میلاو شو دغه شان تاسو ګوره عزتمندو کله چې قیامت راځي قیامت هغه به هم په دې میاشته کې قایم کېږي قیامت د جمعې ورځ به خلک به په خپلو کارونو کې اخته وي 10مه د محرم به خلک به په خپلو کارونو کې اخته وي ناڅاپه به یو اواز شروع شي بیا به یو جړق شروع شي د هغه جړق د وجې نه به د خلکو زړونه وچوي او خلک به مړه شي ټوټل د هغې نه وروسته د اسرافیل شپېلۍ به شروع شي نو تاسو اندازه ولګوئ اوس پته وایي چې بهی دا میاشته چې کوم ده دا سپېره ده ولې سپېره ده سپېرهوالی دا دی چې انسانان به پکې ټول ختم شي خو ختم نه شو بلکې انسانانو ته نجات میلاو شو نجات داسې میلاو شو آدم علیه السلام چې خپل کوم دغه وکړو د هغې نه وروستو د آدم علیه السلام نه وروستو انسانیت تمام چې څومره دی دا په طور قید دنیا ته راغلی یو سړی چې جیل ته لاړ شي او کور ته راځي دا د خوشحالۍ خبره ده که نه ده یو سړی چې د جیل نه کور ته راځي دا د خوشحالۍ خبره ده نو آدم علیه السلام دنیا ته پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمای الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر دنیا د مؤمن دپاره قیدخانه ده اوس یو سړی چې د قیدخانې نه ازادېږي او خوشحالۍ خبره ده ګندې بدې دغه ته ځي نو عزتمندو دا خبره ده چې دا هم د خوشحالۍ ده بیا که یو خلک یو طبقه د اهل سنت هم دي نور خلک هم دي ټول په دې باندې متفق دي چې امام حسین هم په دې میاشته کې شهید شوی دی
نو بده خبره شی ځکه غټ ظلم په دنیا کې شی او دا غټ ظلم د حقیقت کې ظلم نه بلکې دا د شهادت هغه تمنا وا کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل ژوندۍ کې غوښتلی او هغه تمنا دا وا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلور پیر درې پیر ارشاد فرمایي لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل چې زه د الله په لار کې شهید شم بیا ژوندې شم بیا شهید شم بیا ژوندې شم او بیا شهید شم دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تمنا وا او هغه تمنا الله پاک د حضرت امام حسین قبول کړله صحیح ولا نو څنګه چې یو سړی یو ارمانی یو تمنای چې خدای زما د ارمان پوره کی نو دا ارمان چې کله د انسان پوره شي دا د خوشاله خبره ده که د غم ده عزتمندو د شورو نه واخله تر اخره پورې د دنیا چې څومره تاریخ ګوري دا ټولې خوشحالیانې دي اوس دنیا خو په تمام په خرافاتو کې لګیا ده او دا میاشت د برکت ته خدا راته ووایي چې ما تا د پښتون معاشره مونږ په څه شي کې روان یو پښتو معاشره بهی زه ورشه پلان کې له مولوي صاحب ماله وینا وکړه ماله دې واده راکړي زما زوی بالغ دی او د دې سړي لور پیغله ده مال دې راکړي زه خو په اسانیانو کې واده نه ورکوم ولې نه ورکوم دا سپېره میاشت ده په څه شي سپېره د امام حسین شهید شوی دی نو سړو امام حسین شهادت د خوشحالۍ دی که دا د شیعګانو هغه رسمونه دي کوم چې مونږ تاسو کې را روان دي بهی پلان کې ته ماله سپېره میاشت ده کومه میاشت سپېره ده دا سپېره ده ورپسې سفر را روان د هغه هم سپېره ده ولې هغې کې خو به زمونږ مشران خو به تاسو کتلي او به لوړې راغستې وي او ستنې به یې ولې مونږ سفر وباسو د کوره نو هغه سپېره شوه دا سپېره شوه د دې نه ماقبل له اختر شوه بله د اختر شوه خو صرف څلور خویندو کې څوک ودونه ورکوي یوه زبرګه پاتې شوله نو لوره خور مونږ تاسو په کورونو کې کینولي یوه خبره خو مې چې کومه بنیادي کوله چې عزتمندو دا الحمدلله زمونږ مشایخ مشران راغلي دو بخیخي خبرې کوي خو زه دا یو څو خبرې کوم په رسم او رواج باندې چې یوه خبره خو دا ده چې په مونږ تاسو کې رسم او رواج د دې خبرې ډېر زیات دی چې مونږ د لور خور واده نه کوو په حسنینو کې ځکه نه کوو چې دا میاشت سپېره ده دا سپېره ده که غوړه ده ووایه تاسو دا دومره کارونه چې پکې شي سپېره ده که غوړه ده نو چې زما لور د کوره ووتله یا زما زوی له ما واده وکړه هغه به سپېرې که غوړ به ظاهره خبره ده چې غوړ به خویندو کې زه نه ورکوم اخترونو کې زه نه ورکوم روژه کې زه نه ورکوم یوه زبرګه پاتې راکړه زبرګې له زه سم نه وم چې بیا به بلې زبرګې ته انتظار کوم څه به کوم بلې زبرګې ته بیا یو خو دا ده چې دا د شیعګانو رسم د عزتمندو د دې نه به زمونږ انتهایي پریزي دا به نه کوو دویمه خبره اخري خبره کوم ټیم مختصر دی چې ګورئ په دې میاشته باندې زمونږ د اسلامي کال ابتدا کېږي محرم نه زمونږ د اسلامي کال ابتدا کېږي او بیا دا 12 میاشتې چلیږي بیا چې دا د محرم یعنی د حسنینو میاشت راشي په دې باندې زمونږ انتها کېږي اوس تاسو به کتلي چې خلک اکثر داسې کوي زما بچې خاریه خلک کوي الحمدلله موږ نه کوو ګناه هم دی پکې چې بهی زما د بچي سالګیره ده تاسو دا کوم خلک چې ښارونو کې پاتې شوي دي ته وپتئ کیک کټ کوي بهی پلان کې وکړئ پلان کې وکړئ سالګیره مطلب دا دی دا خلک چې دا خوشحالي کوي د دې بنیادي مقصد دا دی چې دا زما د بچې د 2 کالو شو یا د 15 شو یا د 10 شو لہذا دا د خدای احسان دی خوشحالي ده چې زما د بچې 2 کالو یا 3 کالو ته ورسېده لہذا زه په دې باندې خوشحالي منوم اوس تاسو اندازه ولګوئ چې دغه خلک خوشحالي د دې دپاره منوئ چې زما د زوی 2 کاله پوره شو اوس دا ده چې په دې 2 کالو کې ما خو د خپل بچي خوشحالي منع وکړه په دې کال وروستو خو آیا تاجر طبقه تاسو به اندازه کړي تجارتګر خلک په دې باندې پوهېږي عام خلک د دې اندازه به ورته نه یو سړی د مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه خوا لره به راته وي چې ما 25 लाख نقصان وکړه 30 लाख مې نقصان وکړه هر کال به ورته وي هغوی څنګه دې نقصان وکړو وی سړی 30 लाख او 25 लाख نقصان مې داسې وکړو چې به کال په کال هغوی په کار داره چې ته کباړي شوي ته ښه ترقي کوي وی چې تاسو د تجارتګرو په تجارت په اصطلاح باندې نه پوهېږئ تجارتګرو اصطلاح دا ده چې تجارتګر خلک د کال په شروع کې هغو ځان له حساب لګولئ چې بهی زما 10 लाख روپۍ دي یا زما 1 کروڑ روپۍ دي کال لا راتلونکي دې تاریخ له به دا 1 کروڑ روپۍ ګټي اوس که دې 75 लाख روپۍ وګټلې او دا 25 یې ونه ګټلې نو موږ وایو زموږ 25 लाख روپۍ تاوان شو اوس پر دې خبره باندې پوهېږئ دا د تجارتګرو خلکو دا یو پیشه ده
هغه د خدای بنده تعالی خو په کار دا و چې تعالی 75 درکړي را 25 رانه کړي خدای شکر وباسه کنه ته خو زما نقصان شو. عزتمندو څنګه چې تجارتګر د خپل د مال د پورا کال حساب کوي داسې مسلمان لا پکار دا چې هغه د خپل د ژوندۍ د پورا کال حساب وکړي. چې اوس پروس کال محرم میاشت و مثال په تور باندې داغه محرم په میاشت کې زه د شلو کالو ما اوس د 21 کالو شم مثال په تور درته وایم زه چې د 21 کالو شم آیا په دې پروسکنی کال کې چې د نیکۍ په اعتبار سره یا د ګناه په اعتبار سره چې زه په کوم ځای ولاړم که زه نن نوم یو کال وروسته بیا هم په هغه ځای ولاړم نو ما نقصان وکړه کوم نه که لکه تاجر خو دې ته ګټه وایي که نه زه په هغه ځای باندې ولاړم کوم ګناه چې ما په 2019 کې کوه هغه زه په 2020 کې هم کوم چې ما په 1441 کې کوه هغه زه په 1442 کې هم کوم. نو د دې مقصد دا شو چې به دا 1441 نه واخله تر 42 پورې دا پورا کال زما ځای لاړ. اوس به زه محاسبه کوم او که چېرته ما د دې اندازه ولګوله ګوره خلک تاسو به د دنیا والا کتلي یو سړی د مثال په تور باندې هغه کاشوړې ته روان دی او ګوري بورې سیشه ورته ویل کېږي د مز باندې ته ګوري نو چې روان کاشوړې ته او ګوري مز باندې ته انجام به یې صحیح ورغړي به که نه او ناڅاپه جټکه به خوري که نه خوري مخې له ساورې راغی که سپی راغی ځکه دی ګوري بل ځای ته د ده نظر په بل ځای باندې دی. عزتمندو زما ستا زندگی په یو طرف روانه ده او زه خوشحالیږم چې زه د 20 کالو شم زه خوشحالیږم چې زه د 50 کالو شم زه د 60 کالو شم زما مرګري لاړه مړه شو زما نظر په دې زمانه دی او اپر نه سکیږي چې زما د زندګۍ نه یو کال مثال په تور زما 60 کال زندگی ده 60 کال او زما 30 تیر وته اوس چې دا یو پر پاسه شو 31 شو نو مطلب دا چې زه اسرائیل علیه السلام چې کوم زما سا اخلي هغه طرف ته زه یو کال نیزی شوم نور زیات تاسې ده که نه ده. اوس زه په دې باندې سوچ کوم چې آیا زه اسرائیل امین ته چې نیزی کېږم نو زه خو ګورم پورې مز باندې ته روان په دې طرف یم نو زما هلاکت دی که نه دی ظاهره خبر ده زما نظر چې کوم دی را په خپلې زندګۍ باندې دی. دغه شانې تاسو ګورئ څومره نقصان کېږي. یو سړی چې مثال په تور باندې د پروس کالې هغه د 11 کالو څه کالې به د 22 کالو نو دا د 11 کالو سړی چې پروس کالې کوم دی د 22 کال شو نو دی یو کال له پیغمبر علیه السلام د زندګۍ نه رسو شو که نه شو. او خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم د ټولو نه بهترینه زمانه بیا چې هغې سره میلاو شي ده بیا چې هغې سره نو څومره چې یو سړی د پیغمبر علیه السلام نه لرېوالي ته رواني نو دا سړی ګندګۍ طرف ته روان دی د ګندګۍ ډېر طرف ته روان دی نو چې دی ګندګۍ طرف ته روان دی دله په کار دا ده چې د دې ګندګۍ نه په څه طریقې سره د خپل ځان تاسو ما په دې خبره باندې پوهېږئ دله په کار دا ده چې د دې ګندګۍ نه خپل ځان په څه طریقې سره وباسي. خو زه تاسو یو خبره کوم مفتي آخري خبر ده مفتي رشید احمد رحمت الله علیه هغه یو ورځ زه په مانځه ولاړم نو ما سوچ راغی چې په دې ټولو خلکو کې ګناهګاره زه یم دا خبره د پوینټ خبره ده زه په دې ټولو خلکو کې ګناهګاره زه یم ځکه ما ډېر ګناهونه کړلي لہذا الله زه په دې ټولو کې زیات ستا د عفو او ستا د معافۍ او ستا د شفقت حقدار وم. بیا ما سوچو که زه راسې حقدار یم کوم سړی چې زیات ګنده دی زیاته تاسو خیال لرئ خبرې ته کوم سړی چې د ټولو نه زیات ګنده دی هغه زیات د شفقت حقدار په دې باندې دی. ګوره مور او پلار دی هغه 3 بچي دي مور ده د هغې 3 بچي دي یو بچی دا دی چې ځان سنبالي بل دا دی چې ګزاره غون کې یو دا دی چې هغه د غلو امتیازو نه خپل ځان نشي بچ کولی نو هغه ټوله ورځ خپل ځان لړي را لړي که نه لړي. ښه تاسو ماته دا ووایئ چې د دې مور دا مینه او محبت بره د دې پاک بچی سره زیاته ده او که دغه په امتیازو کې لړلي بچی سره زیاته ده. ظاهره خبره ده چې د هغه بچی سره کوم چې په امتیازو په ګندګۍ کې خپل ځان ډېر زیات لړي د مور او پلار شفقت چې کوم دی هغه د مور شفقت د دې بچی سره زیات دی. عزتمندو که موږ د پیغمبر علیه السلام د زندګۍ نه لرې شوي ومایو خو بیا هم الحمدلله موږ د الله رب العزت د شفقت زیات امیدواران یو خو په شرط د دې شفقت ولې امیدواران یو ځکه چې الله رب العزت د اویاو میندو نه زیات د خپل د بنده سره شفقت کوي ورسره مینه ورسره ساتي. نو چې یو ګناهګاره بنده دی
خو شرط د هغې دپاره دا دی چې هغه د شیطان د ډلې نه نه د آدم علیه السلام د ډلې نه د شیطان د ډلې نه مقصد دا دی چې هغه دلیل بازي نه کوي چې زه دا کوم او زما ذمهواري ده زه چې څه کوم دا به کوم زه نه ملا منم نه طالب منم نه عالم منم او نه دا د جومات او مدرسه منم زه چې په کومه لار روان یم دا صحیح ده یو سړی داسې دی او یو سړی دا دی چې به یې واورېدله عالم ویلي کوم عالم ویلي پلانکي ویلي مستند عالم دی ویلي دي بلکل یې صحیح ویلي دا د آدم علیه السلام ډله ده او دا یوه ډله چې کوم د عزتمندو دا د شیطان ډله ده نو عزتمندو چېرته چې هم د دین څه مسله هم راشي څه تقاضه هم د دین راشي د مدرسې تقاضه راغلله د تبلیغ راغلله د خانقاه راغلله د ذکر راغلله ستاسو څه خیال دی چې یو سړی د خدای نوم اخلي هغه بله به الله پاک عذاب ورکوي په خپل نوم باندې یو سړی د زنا د شرابو په اډه کې پروت دی صحیح شوله هغه د ګندګۍ په حالت کې د خدای نوم نه اخلي الله ورته خپل ولایت نصیب کوي یو سړی دی دوه ملګري دي یو عیسائی دی یو مسلمان دی د دې عیسائی په نوم کې د الله د نوم څه حصه راتلله دا مسلمان وای دا عیسائی بیا مسلمان شو دی عیسائی دا خبره وکړله دی عیسائی چې زه په دې وجه مسلمان شوم چې زما د خپل مرګلي سره مرګرتیا وکړه به چې موږ د شرابخانې نه بار وده به ماته په نوم باندې اواز کوو لکه زما نوم زاهد حسین دی به ماته زاهد حسین وي یا زما نوم عبدالله دی به ماته عبدالله وي خو چې کله به موږ دواړو شراب وڅښله ده بیا ماته اواز نه کوو ماته به ای او داسې اوازونه به یې کوو ما دې تپوس وکړم دا څه وجه ده ته ماته په داسې حالتو کې ولې داسې اواز کوي هغوی زما د خوله د شرابو نه چې کله ګنده زه په دې ګنده خوله د خپل د رب نوم نشم اخیستلی او آخري خبره عزتمندو دا ګورئ الله پاک انسانان نه عذابوي یو سړی دی حقیقي خبره ده مجازي نه ده حقیقي خبره دا ده چې یو سړی دی د بادشاه په لور مین دی تاسو یې خبرې ته خیال دی بادشاه لور ورته وایي چې ته خو ټیک ته په ما مین او زه د ټولې دنیا نه خبر شم ولې زه خو د بادشاه لور یم ته خو یو غریب سړی ته خو زما څنګې ته نشي راتلی او په یو صورت په زما ستا ملاقات کیږي هغه صورت دا دی چې ته ځان ولی کی ولی ته خپل ځان ولی کی د خدای نوم بار بار اخلي نو زما پلار چې هغه په ولیانو ډېر سخت مین دی لہذا هغه به ستا خوال راځي زه به د هغه په بانه باندې ستا خوال راځم نو ستا به دیدن کي پخوا خلک پردهناک وې که بادشاهان هم او که نه پردهناک وو اوس خو هغه انګرېز به موږ پسې څه څه څیزونه راووښکل الله دې معافي وکړي دغې کې نه لیږیا کېږم اخري خبره ده دې وي چې یو سړی ولی شي زه به د هغه بس تا سره به زما له ملاقات کړي دې سړي د دې ښځې لپاره لاړ او په یو ځنګل کې کېناست او ذکر یې شروع کړو بس ذکر یې کو تر دې پورې مشهور شو پلانکي ځای کې پیر صاحب دی بی نیک سړی د څوک چې لاړ شي هغه له دعا وکړي الله پاک یې دعا قبلوي یو سړی راځي بل سړی دا نیکان خلک ټول چې کوم دی دا راخلاصو بادشاه ته یو ورځ چا ووایي چې پلانکي ځای کې نیک سړی ناست دی هغه بادشاه لور بادشاه ته ووایي چې بی دغه نیک ولی چې کوم دی ما هم د ډېر صفت اورېدل لازم څنګه اوس دا د بادشاه لور د دې نیک سړي څنګه راتلل غواړي په بانې سره عزت هغه څنګه ده تاسو خیال لرئ خبرې ته زه د هغه خواله ځمه چې هغه د خدای نوم اخلي کله چې دا لاړه دا د بادشاه خو هغه خو عاجزه سړی و دغه سړي نیک سړی و دغه نیک سړي خوا کې غلی ناست دی سر یې کته کړلی د سره سوی نه هغه چې سوی د ورته غوږ ایښی دا د بادشاه لور د حرامیتوب دپاره کله ځان په یو سټیل باندې دغه مخې ته پیش کړي کله په بل سټیل باندې کله شاتین راشي کله مخکین راشي دا سړی دې ته نه ګوري یو بادشاه چې پاسې دی ورته وایي سړی دا تا سره څه چلو شو ته خو بغیر زما نه بتاوي زه مړ کېږم تا خو دا ولایت هم زما لپاره اختیار کړلی هغوی د خدای په نوم په اخیستو کې چې کوم خوند او مزه ده زما دې د الله په ذات باندې قسم یې اخیسته په یو اندام کې هم نشته عزتمندو د خدای نوم به یو سړی اخلي او په دروغ یې اخلي الله پاک ورته ولایت ورکوي ستاسو خیال دی په دروغ یو سړی لګیا دی د خدای نوم اخلي د چا دپاره یې اخلي د بادشاه د لور دپاره الله ورته هغه حلاوت او هغه خوږوالی د هغې نصیب کو چې د هغې د وجې نه هغه د دنیا هر څه پرېږدي نو ته ماته ووایه سړی د خدای نوم چې اخلي هغه به الله پاک عذاب ورکوي عزتمندو موږ به د شیطان په ډله نه ځو د شیطان په لارې به نه ځو دلیل بازي به نه لټو چې دا شته که نشته دی یو سړی عام سړی دی بس صرف عالم باندې اعتماد او اعتقاد چې کوم ده ولې سوره فاتحه کې موږ نه لولو سوره فاتحه تر ایاک نعبد و ایاک نستعین پورې مکمل توحید دی او د اهدنا الصراط المستقیم نه واخله تر اخره پورې زما را ټیم اوږدېږي مولوي صاحب که بس کما بس دی تر اهدنا واخله ته غیر المغضوب علیهم ولا الضالین پورې اقتدا ده اقتدا په بل پسې تللی
کوم سړي پسې بځي په هغه سړي پسې بځي انعمت علیهم چې په هغه باندې خدای پاک انعام کړي. اوس دا انعمت علیهم کوم خلق دي؟ په سورۃ النساء په یو آیات کې الله پاک د دې بیان وکړو چې دا هغه خلق دي انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا څلور طبقې دي. زه الحمدلله زه له لوډ نه بغیر خپل اواز را رسوم. دا څلور طبقې دي. یو نبیان دي، نو د نبیانو دروازه بنده که نه ده؟ زمونږ د ټولو د عقیده ده چا چې کلمه ویلي د هغه د عقیده ده چې دې نه وروسته بل نبي نه راځي. نبیانو دروازه بنده ده. د صدیقیانو دروازه بند شي ده ځکه پیغمبر چې تل دی پیغمبر پسې صحابي دی. صدیقیان صحابو ته ویل کېږي، صحابه چې کوم دی هغه د دنیا نه تللی. ورپسې شهدا دی. زمونږ په ملک کې جهاد نشته دی، شهدا به د څه ځای نه پیدا شي؟ ظاهره خبره ده چې څه ځای نشته دی. اخري پاتې شو صالحین. د دې صالحینو اقتدا به مونږ تاسو کوو. دا په هر ځای کې په هر زمانه کې موندل کېږي. خو صالحان هغه صالحانو چې د هغو صلاحیت او د هغو نیکوالی هغه د دلیل شرعي نه ثابت شي. او دلیل شرعي دا علما کرام چې کوم دي دوی پیږي چې هغه څلور دي، په هغې کې یو د اجماع امت دی. او الحمدلله زمونږ څلور امامان چې کوم دي، امام صاحب، امام شافعي صاحب، امام احمد بن حنبل صاحب او امام شافعي رحمت الله، امام مالک رحمت الله علیه، دا څلور امامان دي. د دې څلورو امامانو امامتوب د دلیل شرعي نه ثابت دی چې دا زمونږ امامان دي او دا په حق او سچ باندې دي. تمام امت په دې باندې متفق دی. د دې څلورو اجماع امت په دې باندې شوی ده، اجماع امت. تاسو ګورئ په دې کې د ټولو نه غټ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه صاحب نسبت دی، امام مالک صاحب نسبت دی، امام احمد بن حنبل چې خدای په خوب کې ویني خو خامخا به صاحب نسبت دی کنه. او تاسو د دې سره دا ما ګورئ چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو خواله یو سړی راغی، اخري قصه کوم بس دی نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خواته یو سړی راغی، تپوس دی وکړو وی بیواوین او واوین. اوس امام صاحب ناسي صالح تنه مجتهدین د سره په خواږي ناسي. دا بار نه چې را بوډا راغی د تپوسو کو په عربی کې چې بیواوین او واوین چې زه د یو واو سره وایم او که د دوو سره وایم. امام صاحب ورته فرمایل چې د یو واو سره بیواوین، د یو واو سره. هغه ښه د دوو واو سره وایه. هغه صحیح. هغه چې ته ولا ولا دغه خبره وکړه لا ولاړ. اوس د صالح تنه مجتهدین چې کوم دلته ناسي د ټولو د فقه د ټولو نه غټ امامان پاکي امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف دی، امام محمد دی، امام طحاوی دی. داسې شاګردان صالح تنه د دې خبرې لپاره ناسي چې دوی د مسایلو استنباط کوي، مسایل راوباسي. خدا صالح تنه په دې خبره باندې پوه نه شو، دوی ته لا پته ونه لګېدله چې بھئی دی امام صاحب ته دی سړي ته څه ووایي او دی سړي ورته څه ووایي، دی چې ته هغه بیا څه ووایي، څه خبره یې وکړله پته ورته ونه لګېده. ماسخوتن چې کله کېناستل یو محفل یې ولګاو، د امام صاحب نه تپوس کوي وي دا سړی چې و دستانه څه تپوس وکړو او بیا چې ته تاته څه ووایي موږ خو په دې باندې پوه نه شو. وي ده ماته وایي چې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه والا التحیات چې هغه زه په یو واو سره وایم او که په دوو سره وي ما ورته په دوو واو سره ووایم التحیات لله والصلوات والطیبات. وي ما ورته په دوو واو سره ووایم، په دې کې دوه واونه دي د هغې سره یې وایه. وي ښه دغه خو حل شوله، خو دا راته ووایه دی چې ته د دا څه ووایي چې به لا ولا دا څه شی و. هغه یې ګوره لا ولا مقصد دا و چې امام صاحب ستا علم دی الله پاک دومره زیات کړي چې لا شرقیت ولا غربیه، چې نه مشرق او نه مغرب کې ستا په شانې علم د بل چا سره هم نه. نو ګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که صاحب نسبت نه وی، هغه نیک نه وی، نیکوکار نه وی، د الله سره تعلق نه وی، هغه په دې مسایلو باندې د څه ځای نه پوه شي. خو دا هغه علم دی کوم چې الله پاک د خپل ځان سره د تعلق د جوړولو نه وروستو په انسان کې دننه پیدا کوي. عزتمند موږ دغه د الله پاک د علم چې کوم دی هغه موږ په خپلو زندګو کې راولو او خپل زندګۍ چې کوم دی د دغې ته وقف کو چې موږ د شیطان والا ډله جوړه نه شو، بلکې موږ د چا والا ډله جوړه شو د آدم علیه السلام چې خپله توبه قبوله کړو. آدم علیه السلام چې 40 کاله وجړل وروسته دعا قبوله شوله، الله پاک عزت جنتي. شیطان چې کله مقابله وکړله د آدم علیه السلام سره او د الله سره مقابله وکړه، الله عزت تر قیامت پورې مردودي. الله دې موږ د مردودیت نه بچ کړي، الله دې زموږ حفاظت وفرمایي. واخر دعوانا